درې نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد مبارک ته وایي که د درې اعمالو نه څوک خبر شو وایي خپلو منځ کې جګړې به وکړو د خپلو منځ کې جنګونه به وکړو که دا درې اعمال به موږ اپناو کړو خپل به کړو. مسلمانانو اول عمل چې کوم و د اذان کول. که د اذان ثواب نه څوک خبر شو اذان ثواب نه چې د اذان باندې الله پاک انسان ته څه ورکوي نو په دې به موږ په خپلو منځو کې جګړې شروع کړو نو دومره غټ اجر ورکوي په اذان کولو باندې. که زما عزتمنو په اذان باندې موږ او تاسو نن شرم محسوسوو. په اذان باندې موږ او تاسو ته ځان حقیر ښکاري چې هلکه اذان به زه کوم. په اذان باندې چې عزتمنو څه میلاویږي د زما عزتمنو که موږ او تاسو د هغې اجر او ثواب نه خبر شو نو موږ او تاسو په خپل منځ کې جنګونه وکړو. مسلمانانو دویم عمل هغه دغه ده چې په اول صف کې مونځ کول الله پاک ته ډېر زیات خوښ دي. جمع سره مونځ کول او بیا په اول صف کې ودرېدل الله پاک ته دومره الله پاک ته خوښ دي. الله پاک ډېر بهترین او هغه کس دی یو الله پاک ډېر زیات اجر په ورکوي. زما عزتمنو موږ په مونځ کې په اول صف کې ولاړو بیا چې شاته شو بیا بل چا ته اجازه ده اول صف کې مونځ وکړه. خو د هغې که ثواب نه خبر شو په خپل منځ کې موږ تاسو جګړې پرې وکړو او جنګونه پرې وکړو. او دریم نمبر عزتمنو کوم یو دی مسلمانانو دریم نمبر کې په سخت ګرمۍ کې چې ښه نور لګېدلی وي او ښه ګرمي وي د جومات طرف ته تګ او جمع سره مونځ کول دا کس الله پاک ته ډېر زیات خوښ ده. مسلمانانو که دغه درې خبرې موږ او تاسو کې وي نو خوشحالۍ او په دې باندې انسان شکریا ادا کړي چې یا الله په دا خبرې د ما کې راوستي